صحابه کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ قرباني کوو په دې قرباني به موږ ته څه ملاوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وینا چې تاسو قرباني کوو نو که تاسو کوم جناور الله په لار کې قرباني وو غوا ده او که مشه ده او که وزه ده او که پسه ده او که میږه ده چې هر کوم جناور ده د ده په بدن باندې چوره ویښته دي د یوې ویښته بدلې باندې به تاسو ته نیکي ملاوېږي یوې ویښته بدلې باندې به تاسو ته نیکي ملاوېږي او بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووینا چې تاسو کله جناور د الله په لارې چې ذبح کوو د ده وینې به لا په مځکې باندې نه ایښودلي چې الله تعالی د قرباني ول هر قسم ګناهونه الله تعالی ورته معاف کړي ټول ګناهونه الله معاف کړي او بیا جناب نبی کریم صلی الله